کو وی پاکستان کې څو موسمونه دي وزیر اعظم ورته وی 12 پته نشته د ایجوکیشن کم ځای حاصل کړي دا خو د کیج او د پریپ او د پنځم پرایمري میډل هلته هم پته ده چې موسمونه څو دي چې دا ظالم وخت چېرته تېر کړي خیرن د اډو لامبي نه زما چې کوم بیان وکړې ما ورته خیرن ویل ما خیرن کنزل نه دي زیړې نه دي بدې نه دي خو چې سړی لامبي نه خیرن چې کله کله موږ ټول خیرن کېږو کنزل خو خیر دا د اعتدال انداز دی بهرحال موسمونه څلور دي مذهبونه څلور دي د پیغمبر یاران څلور دي جهاد کې حروف څلور دي چاته چې الله نبوت ورکوي څو خبرې پکار دي نمبر 1 دا به کامل انسانی څه وایي بولو کامل یو خو تقریر زه کوم تاسو به راته چپ ناست یې خو موږ هغه کار نه کوو تربیتی کنونشن کوو ټیک ده ختم نبوت حوالې سره زموږ تربیت وشي ښه ده او امیر محترم تاکید وکړه ما یې زه ټیک ده دې وجې نه چې څوک ځان ته متوجه کې نو هغه ته به وایي چې توجه څه به ورته وایي د څه خلکو په دې اړوه او کنزل خو نه دي یو سړي به چې کم دی ډېر وي څه به وي چې کم دی ډېر به وي چا ورته دا چې کم دی مو وایه هغه ورته ویل که څوک مې سر د تنې غوس کې نه چې کم دی و به نړم د چې کم دی نه چې پرونه بله سوات کې یو طالب پته نشته فضایل مالک کته ماته مفتی صاحب دلایل مې دل روښ کړل طالبان هم په دې ډز نه دي وایي دلایل مې روښ کړل فضایل مال مې کته یو حدیث کې یو ځای کې ذکر دی چې الله تعالی 2 پیرې توجه فرمایي ما ته تا ما دلایل ته ضرورت نشته خو الله قرآن کې فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر من قرآن په لیلة القدر کې نازل کړ او بیا الله فرمایي وما ادراک ما لیلة القدر وما ادراک د دې څه ترجمه وي مولوی صاحب څه ترجمه به وما ادراک پښتو کې راته وایي کنه یو وایي بس لفظي ترجمه وایي ها تا ته څه پته ټیک ده دغه صحیح ده څنګه وما ادراک تا ته څه پته ده او زه خپل انداز کې وما ادراک او تا ته څه پته ده تا ته څه پته ده نو دې کې سسپنس دی دې کې اشاره توجه ته ده څه ته ده وما ادراک او تا ته څه پته ده ما لیلة القدر دا د لیلة القدر عظمت زړه کې اچي نو هغې نه مخکې الله توجه غواړي څه غواړي خو دې ستاسو دې کلي کې ګل امام کې ماله توجه پکار ده خو ډبل کومه توجه دا ډبل څه شی پکار دی زما په انداز کې وایي څه پکار دي زما انداز کې وایي څه پکار دي چې د چا په دې دړ کېږي پرېږده چې دړې شي څه پکار دي لہذا توجه ختم نبوت حوالې سره پهله جمله دا ده او زه په دې خفه کېږم نه خوشحالېږم ستاسو کلي علاقې ته یو میسج در کوم چې د چا پیج دی آی ډي ده نه بره پې ولیکې توجه منځ کې ولیکې ختم نبوت زنده باد لاندې ته زما نوم ولیکې او شعر یې کړه چې د چا دړ کېږي پرېږده چې دړې شي ها دیوبندیان د چا نه یریږي نه دل جلو سے پڑا ہے پلک سے کام نہیں دل جلو سے پڑا ہے پلک سے کام نہیں جلا کے راک نہ کر دوں تو دیوبندی نام نہیں تا تھا دیوبندیان گپ کاری بہرحال چاہتا چل چاہتا چل اللہ نبوت ورکی دا با کامل انسانی بولو کامل انسان بھئی فرشتوں کی پیغمبر ناراضی جناتوں کے پیغمبر ناراضی او دویم نمبر چاہتا چې الله نبوت ورکی دا به نارینه سړی به زنانه به اور تیسری بات چاہتا چې الله نبوت ورکی دا به مبعوث من الله الله بر علی گلی چا بر علی گلی پیغمبر څوک را لیږي نبی څوک را لیږي بولو رسول څوک را لیږي اور نمبر 4 چاہتا چې الله نبوت ورکی دا معصوم عن الخطائی پیغمبر د گناہون معصومی د خطاگانو گناہون معصومی پہلی بات چاہتا چې الله نبوت ورکی دا به کامل انسانی زمونږ پہله دعوه دا ده چې مرزا قادیانی او زه د ختم نبوت غازیانو ته یو جمله دا وایم مرزا غلام احمد قادیانی به نه وایي احمد زما نبی د پاره دی صرف مرزا قادیانی به وایي څه به وایي دا جمله زده کې څه به وایي صرف مرزا قادیانی به وایي څه به وایي د سره د احمد مونږ ناخلو ټیک ده
ٹھیک دا صرف مرزا قادیانی وایا مرزا قادیانی دا سرا اڑو انسان نه دی انسان نبی خو سکه انسان اور دلیل بداغه د کتاب مرزا قادیانی خپل کتاب کې لیکلي روحانی خزائن جلد نمبر 21 کی مرزا انسان نیم میں چھ انسان نشوی نبی دا کمی شوی نعرہ تکبیر جو تخت ختم نبوت قادیانی کا جو یار ہے مرزائی کا جو یار ہے نعرہ تکبیر دیمہ خبرہ چاہتا چا اللہ نبوت ورکی دا بس سڑی ناری نبوی زنانہ با تاسو اصطلاح ناری نوائی که سڑی وائی سڑی دارت وائی ہاں اگا بس سڑی بوئی چاہتا چا اللہ نبوت ورکی سڑی بوئی زنانوں کی ولیہ راتلی شی قاریہ راتلی شی حافظہ راتلی شی زنانوں کی شب بیدارہ تاجد گزارہ منزگزارہ پرہیزگارہ راتلی شی خب زنانوں کی پیغمبرہ مرزا قادیانی دوسرا حوالہ مرزا قادیانی خپل کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 19 کی لکھی دی وہی میں نے 2 سال مریمیت میں گزاری پھر عیسیٰ کی شکل میں میرا ظہور ہوا دا ظالم ہوئی وہی میں نے 2 سال مریمیت میں گزاری مرزا قادیانی ہوئی وہی زد وکالا خزو میں چه خزشوی نبی دا کمیشوی چه خزشوی نبی دا کمیشوی تیسری بات چاہتا چا اللہ نبوت ورکی دابا مبعوث من اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا رسول بعثت اللہ تعالیٰ کی پیغمبر اللہ را لیگی او دا ثواب پانیت پر طول وائے چھ مرزا قادیانی مبعوث من اللہ ندی مرزا قادیانی مبعوث من اللہ زان لے پیغمبر کوئے دی خبرہ کی خوٹی کیے چھ امریکہ رو لیگی زان لے نبی کئی نا خوکا امریکہ رو لیگی زان لے وزیر اعظم کے سمجھنے والے سمجھتے ہیں وَلَاقِلُ تَكْبِهِ الْإِشَارَ وَالْكَمَسَلُ كُوتَكُنْ وَلَوَلْ آخر سڑی پہ اشارہ پوری گئی سنو مرزا قادیانی مبعوث من اللہ نہ دے مبعوث من الانگریز دے سشے دے اور چوتھی بات سلورم خبر دادا چاہتا چلا نبوت ورکی دا معصوم عن الخطائی سی معصوم کا معنی یہ ہے کہ یہ گناہ کے دا زمان دا اہل سنت والجماعت مسلک اعتدال علماء دیوبند عقیدہ دا معصوم آگے توئی کہ یہ گناہ کے قریب نہیں جاتے اور گناہ اس کے قریب نہیں آتی مشرف ظالم چا وای چکل دا بلدیاتی سسٹم روخ کنا زمونږ علاقه کې یو سړی الیکشن ته ولاړو ناظم انتخابي نشان سیب سشي سیب ما ته مصلی پر ما د کلی مشر دی راشه اوس مشرانو ګوري وزیران دی صورت اخلاص نه ورځي وفاق المدارس عربیه ملتان دی کال د دیوبند مدرسو وفاق المدارس امت مسلمه د 75000 نه زیات د قران حافظان ورکړل زمونږ وزیر لا صورت اخلاص نه ورځي خیرن لا سنو ما ته مصلی پر ما د کلی مشر د احترام وکاو اوس چودري د خلکو ته په تقریر کوي چې ما تاسو کې ماضی تیر کړی د وخت می تیر کړی اډیر ګناهونه می کړی اوس ولاړم تاسو خدمت ته ډیر جرمونه می کړی او خیر د ګناهونه خو د پیغمبران نم کیږي ټول استغفر الله بولو چې یو سړی دا عقیده لري چې پیغمبران نه ګناه کیږي دا د لیډرې لایق دی دا د ناظمې لایق دی دا د مشرې لایق دی ګناهونه یو علماء و طلباء سره یو خبر شیر کم یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه آدم علیہ السلام ته ستا بیبی دی جنت کی ګرځي قسمه قسم مزه کوي چکر وخدل ته لګزان ټینګ کې مزو د پاره جنت ته کم زه دی پاکستان نه دی ها ګل امام نه دی مزو د پاره ټانګ نه دی ډیرا اسماعیل خان نه دی خیبر پختونخوا نه دی مزو د پاره جنت کې الله خوري تیاری کړي غټي غټي سترګي غټي غټي سترګي تک توري اوګدي زلفي بي دا ستاسو د پاره تیاری کړي دي ستاسو د پاره دا میکونه دی ډیر مز مولا ته خراب لګوي مولا ته بهرحال دالته دومره زبردست هغه ډي جي سیستم داغي خو زمونږ په دستر باندې کې په جلسو کې دا ظالم د کار بیانې بهرحال هغه مشرف چې لال مسجد یا ټوکړې کو جامع حفصه تڼي وړې کړه الله هغې ته بیا هم وجود ورکړه خو مشرف ځان دومره ولړو پته دا نوم یې مشرف څنګه دی حقانیه کې هغه مغلظ دی ښه هغه حقانیه کې خیر البشر او د مولانا عبدالحق صاحب د وختو د مشرانو علماو ته پته ده
هغه دماغي توازن د هغې خراب و نه په حقانه کې پخوا زوړ کینټین و په هغه کوړي مدرسه کې په کینټین کې چې د کینټین والا سړی و د هغه نوم شریف و څه نوم یې نو طالبان وایي چې اجتماع خو د نقیضینو نه راځي که نه که راځي اجتماع د نقیضینو نه خیر البشر به راغی هغه چېرته خیر البشر هغه کینټین والا تنګ کړي هغه طالبان ته چې طالبانو تاسو وایئ چې اجتماع د نقیضینو نه راځي که نه د شریف ته وګوره شریف هم دی او رزیل هم دی شریف هم دی او رزیل اجتماع د نقیضینو پکې راغله دا ګوره شریف هم دی رزیل هم دی اوس دا پته څنګه مشرف دی مشرف ځان دومره ګنده کو اسرائیل یې حیران کړي چې په کومه وله ورشم اسرائیل ته پکې لار نه ده چې په کومه ځان یې دومره ولړو هغه کله کینې او کله پاسي کله کینې او کله پاسي الله یې د قیامت پورې انشاءالله دغه شانتي لري امین وایه امین وایه دغه ملګري پکې نشته امین وایه جنت کې ګرځې خوراک ولا تقربا هذه شجره ها دی ونې نه به خوراک نه دا یې نه دی ویلي ونې ته به نږدې کېږي نه قریب کېږي نه هغه خوراک یې وکړه کړي و که نه وکړي وی که اوس د آدم علیه السلام دی پیل ته قرآن کې بل ځای رب فرمایي په نسیه آدم علیه السلام نه بول وشو آدم علیه السلام نه هیره وشوه نسیان وشو اور د نسیان او د هیرې باره کې موږ ته په مساجدو کې ائمه او حضراتو علماو او شیوخو دا ویلي دي چې دل دماغ توجه د یو سړي برابر نه او رمضان المبارک کې په روژه کې د ورځې 10 بجې 12 بجې د پوه نه شو د فریزر دروازې کوله وکړه کول ډرینک یې وکړه فروټ یې وخوړه سیوان مالټې کیلې وخوړې او په هیره باندې خوراک وکړه په هیره روژه ماتیږي په هیره روژه ماتیږي بلکې زموږ د دیوبند کتابونو دومره لیکلي وایي که یو سړي په هیره خوراک کو وایي دا به ورته نه وایي چې دا څه کې وایي ستا روژه نه ده وایي پرېږده چې خوراک وکړي دا یې الله تعالی اکرام وکړ په هیره نو آدم علیه السلام نه نسیان شوی په نسیان مؤاخذه نشته په نسیان پکړ نشته اور پکړ په څه دی اسجدوا لآدم آدم علیه السلام ته سجده وکړي الا ابلیس انکار چا وکړ د شیطان دی پیل ته ویل کېږي قاری صاحب د شیطان پیل ته ویل کېږي عصیان اور د آدم علیه السلام پیل ته ویل کېږي نسیان په نسیان کې پکړ نشته پکړ په عصیان کې دی پکړو عصیان کې دی لہذا انبیاء معصوم عن الخطا دي دا زموږ عقیده ده ما او تا پاکستان ته چې الله څنګه علما را کړي ما قطر وکړه ما شارجه وکړه ما امارات وکړه ما دوبه وکړه ما سعودي وکړه او پښتونه نن تا د عالم نه ځان جدا کړ تا د مولا نه ځان جدا کړ لیکن رب کائنات چې پاکستان ته څنګه علما ورکړي دا د کائنات په یو ګوټ کې هم داسې علما نشته وي ورشه هغه د دوبه مولیان هغه د سعودي مولیان بغیر خوف او خطر کې هغه د دوبه مولیان ها دوبه کې تاسو کې چا وخت تیر کړی لږ لاس اوچت کې چې دوبه کې وخت تیر کړي مسافري کړي مزدوري کړي یو څو کسان لاس اوچت کې چې کم تلې کنه سعودي کې چا وخت تیر کړي سعودي کې ماشاءالله سعودي کې تاسو ګورئ جی صاحب په دوبه کې سمندر دی شته که نشته اوریدلو خو هم دي کنه د هغه سمندر په غاړه باندې د امریکا اور د نیویارک او د یورپ ښځې بربنډې ګرځي بې حجابه ګرځي لغړې ګرځي هغه د دوبه خطیب چې ګاډي کې راځي د جمعې خطبې ته راځي BMW गाड़ी की राजी और गनमैन बॉडीगार्ड शूरती वाला सवर सरी और द दुबे खतीब दुमरा तनख्वाह द یو د خلکو د دې مینه نشته امام که یو ټایم جمع رانغی دویم ټایم جمع رانغی دی له تکړه چې امام ته دا وی چې استاد جی بیا نه وی استاد جی بیا نه وی نو استاد جی سره غم خادي نشته استاد جی مختار د چکر ته اړه شوی د کلام تفصیل لته دی ولې دا زړه صرف استاد ټوپ نه وي د مولا زړه ټوپ نه وي او د خلکو نه 100 روپیا راغونډې کړي د خلکو نه 100 روپیا راغونډې کړي میاش بس چې امام له تنخواه ورکوي څنګه یې ورکوي استاده دا تنخواه دی واخله خو دې میاشت کې دې هفته چوټي کړې وه سمه ډیوټي کوه دا ستا د فیکټرۍ نوکر دی دا ستا د کارخانې نوکر دی دا ستا د اجورې د بیټک نوکر دی الله دې د پیغمبر د موسی د وارثانو قدرداني موږ ته نصیب علماو احترام باندې ځان پوه کړي هغه د دوبه خطیب چې د هغه لو پروټوکول کېږي د هغه تنخواه زیاته ده تاسو نه تپوس کوم دا د دوبه خطیب دا جرأت کولی شي چې خپل مملکت ته او خپل حکومت ته او خپل بادشاه ته دا وایي چې او حکومته په دوبه کې سمندر په کناره باندې چې کومه اوریاني فحاشي بېدیني بېحایي کېږي حکومته دا فحاشي دا بېدیني دا بېحایي
بند کا دا د دوبۍ خطیبان او دا د سعودي خطیبان دا جرأت نشي کولی دا جرأت او کریډ پاکستان کې د علماء دیوبند جرأت دی نعرہ تکبیر ضرب و کف سر بلند ضرب و کف سر بلند تاج و تخت ختم نبوت نعرہ تکبیر دا سعودي کې چې پراته وي سره سره رومالونه په ځان راچولي چې تاسو یې پیژنئ که نه زما دیوبند پسې خبرې کوي په 2018 کې په مکه مکرمه او مدینه منوره کې سلیماګانې جوړې شوي زما د ایمان محور خانه کعبه ده زما د ایمان حرارت گنبد حضرا اور مسجد نبوی دی مدینه منوره ده هلته سلیماګانې جوړې شوي دا د سعودي مولیان دا جرأت کولی شي چې حکومت ته دا وایي چې دا سلیماګانې بندې کړه وایي ویلی شي تا نظر چا یوړه ما ته بله دلته یو کس وایي چې مولا نه منم زه خو هم دغسې ما ورته مولا د سره څه کړي دي مولا نه منم مې مولا شامټون کړی څه مولا نه منم ما مولا بر دو قسم اس مولا په دوه قسمه دی پسو یو مولا اوده دی او یو مولا ویخ دی نو لږ وضاحت کوم مولا نه مني اوده مولا نه مني که ویخ او د اوده مولا باره کې ما ته امیر صاحب په سیروزه کې ویلي ما سیروزه لګولې تاسو کې سیروزه چا لګولې زه یو لاس خو د ښکته پاتې شي چې راکېدم پې چلو ټیک ما ته امیر صاحب په سیروزه کې وی چې عالم اودي د عالم ټوله شپه خوب شپږ نمبرو کې شته که نشته د عالم ټوله شپه خوب او د عابد عبادت د عالم د خوب مقابله ما ورته چې د اوده مولا مقابله نشي کولی د ویښ مولا قائد فضل الرحمن بس مقابله وکړي اور دا مولیان چې ودی دی پکې هوري ګوري ولې ګورې نه څه خو ستاسو دي که نه د چا دي څه ګوري وایه ته مولیان څه ګوري تا نه په حج ځان رخ شو پښتونه تا نه په تبلیغ ځان رخ شو تا نه په جهاد ځان رخ شو تا نه په ذکر ځان رخ شو تا نه په روجو باندې ځان ورخ شو ستا ټول عبادتونه راجمع کا د دې مولا د خوب مقابله نشي کولی دا مولیان چې ودی دی خوب کې حلوا خوري څه خوري وایه څه خوري ای چا مولیانو پسې خبرې کولی سو ته په مخامخ وایي زړه ځان لسپک کې زه تاسو سره ملګری یم څه خوري وایه څه خوري دا مولیان څه کولی نشي وایه څه خوري واله ځان له زړه سپک کې څه خوري یارېږې مه په اوچت اواز وایه څه خوري او دا حلوا په څه کې خوري بولو څه کې خوري ظالمانو ګل امام والو په خوب کې ځکه خوري چې په ویښه تاسو راوړی نه نو تی راوړه په ویښه پیله پلیټ به انشاءالله زه خورم تی خو راوړه خو تا په ویښه په موږ بنده کړې ده په خوب کې به خورو د چا پلار دی په خوب کې په موږ باندې بنده کیږه دې وجې نه علماء سره محبت کوو به انشاءالله مساجد به آبادوو انشاءالله مدارس به آبادوو انشاءالله خانقاهونه به آبادوو انشاءالله اور جهاد به کوو انشاءالله ها په دغه وایټ هاوس باندې دا برګ او سپین بیرغ به ودروو انشاءالله به انشاءالله اور تبلیغ کې به 4 میاشتې څوک لګوي بس آخري جمله وایم بس څوک به لګوي دا 4 میاشتې د مرګ نه پس که مرګ نه مخکې بولو مرګ نه مخکې او مرګ به کله راځي پته نه لګي نو 4 میاشتې به کله لګوې کله به لګوې کله زر تر زره زه تبلیغیان نه دا تپوس کوم چې دا زر تر زره څو ته وایي میاشت ته وایي تاسو له خو سم چل ترځي په دې زر تر زره هم ډېر خلک دوکه کړه تبلیغ والاو تاسو ته درخواست کوم زر تر زره یو ګپ والا جمله ده ما ته وایي زر تر زره هفتې ته وایي هفته پس به ځي میاشت پس به دا څه شی دی زر تر زره څه شی دی زر تر زره تیر کال خو لاکډاون که نه اوس لاکډاون په سوله ختم شو په 8 باندې کرونا تشریف راوړی و په سوله بیا لاړه چې دا چېرته لاړه
زه دوی نه تپوس کوم دوی باندې دا خبرې بدې لګي زه چې یم ته وایې چې دوسرا تیسرا لهر شروع ہوا نو زه دوی ته وایم چې ټیک ہے زه خو ګپ کې وایم مذاق کې وایم فني انداز کې وایم چې دوسرا ختم شو او ته وایې تیسرا شروع شو نو په درمیان کې سټې کم ځای فرمایي د دې بیټک چارته دی دا دمه چارته کوي دا آرام د دې ریسټ هاوس کم ځای دی دا سوال زه کولی شم که نه شم کولی خو چې روژه راله تا کرونا تشریف راوړه اوس چې محرم راشي بیا به نه چې محرم راشي بیا پاکستان کې ټول شیعګان دي بیا به ټول سړکونو روډونو ته راوځي بیا هغې دپاره نشته زما بازار تابند که زما سکول تابند تاسو نه تپوس کوم سکول ماسټران شته ټیچران شته لږ لاس اوچت کې ماسټر صاحب سنو په یو ملک کې چې سکول کالج یونیورسټي بند شي دا د ملک ترقي ده که تنزل دی بولو وای پاکستان کې ماسټر صاحب ایجوکیشن تباه شه که تباه نشه وایا ما د دسمبر نه مدرسه په خپل ځای ده مسجد په خپل ځای دی تبلیغي مرکز په خپل ځای دی د پیر صاحب خانقاه په خپل ځای ده ما د دسمبر نه واخلې اوسه پورې د سکول کالج د یونیورسټۍ دفاع کړې ده ما د ایجوکیشن دفاع کړې سنو سکول کالج یونیورسټي بند شو ټول سټوډنټان پبجي والا دي ظالمان پبجي کوي کم سټوډنټ چې ماسټر صاحب پبجي کوي دنه سټډي کیدی شي دنه مطالعه کیدی شي د پبجي والا سټوډنټ نه ډاکټر جوړېدی شي ماسټر جوړېدی شي پروفیسر جوړېدی شي ټیچر جوړېدی شي پبجي کوي او ان شاء الله ګل امام کې پبجي څوک نه کوي که نه شته که نشته پکې شته که نشته یو واخله یو جلک واخله چا چې موبایل راغستی او پبجي کوي د پبجي کې چې دا کم کارټون دي پهله خو دې ځان ته وایي دا کارټون زیمه نو تا ځان کارټون که نه پس په تا ته زه کارټوني ویم هغه کارټون چې منډې وي د کامن ذهن سوچ دا وي دا منډې زه وام چې شوټ کول کوي دا شوټ کول زه کوم چې قتلول کوي دوی دا قتلول ما وکړه چې بم بلاس کړي دا نفسیات دي او هغوی دا بم ما بلاس کړ چې مړ شي دی وایي زه مړ شم نو مړ له مونږ ودونه نه کوو نکاح نه تر داسې تشپاڼې کېږه که تا زما نه ښځه ولیده ځه اوس کم سټوډنټ چې په ګیم کې قتلونه کوي پریکټیکل خارج کې د دنه به قاتل جوړېږي که نه د دنه به دهشتګر جوړېږي که نه ته چې دا ډزې کې ته چې دا قتلول کې ته چې دا بم خلاصې د دنه به قاتل جوړېږي پریکټیکل خارج کې لہٰذا پبجي نه پری فایر نه لای لډو نه د چا توبه ده انشاءالله زما توبه ده اور نه تیر کال لاکډاؤن کراچۍ ته زه لاړم سلور ځایونو کې زما بیان فرنټیر کې بنارس کې میټرول کې اور کراچۍ نمبر 22 لاندې کې بیا د تبلیغ اجتماع راله هغه ته مرګر وي اجتماع له نه ځو ما عزت چې ځو من خو کوی چې د ختم نبوت دفاع د ما عزت چې ځو که مولانا صاحب لانګ مارچ ته ما عزت چې ځو من خو دیوبندیانو دا دیوبند به د هر جماعت دفاع کوم د دیوبند زه د ډاکټر شیر علي شاه المدني استاد العلماء استاد المجاهدین د هغه شاګرد یم کومه نظریه او عقیده چې د ډاکټر صاحب و هغه عقیده او نظریه زما ده انشاءالله ما د دیوبند د هر جماعت دفاع کړې چاهے ختم نبوت دی امارات اسلامی تحریک طالبان افغانستان دی که جمعیت علماء اسلام دی او که تبلیغ جماعت دی ما د ټولو دفاع کړې ده انشاءالله اجتماع له لاړم ما ته چې مفتی صاحب ته په تعلیم کې 10 بجې فضایل اعمال راک سم کړنګېدلې تعلیم مې وک ګپ نه لګوم چې سمې کړې ده ته وایم زما هر څه کړنګېدلې خوښ دي ملا مې ښه کړنګېدلې خوښ دي قاري صاحب ناتخوان کړنګېدلې تبلیغي ښه کړنګېدلې جمعیتي ښه کړنګېدلې ها مجاهد ښه کړنګېدلې خطیب ښه کړنګېدلې غازي کړنګېدلې مجاهد کړنګېدلې ډم کړنګېدلې چې په پیټ کې خو وروتي که نه چې ګپ شپ خو نه لګوي که نه خو چې یو کار ته دی سم کار ورته وایي که ظالم چې بیا سم ظالم دا نه چې نایب ظالم او پوره ظالم او نایب ظالمان هم پېژنده که نه نایب ظالم بهرحال تعلیم مې په بله زموږ د کلي وجي صاحب سپین ګیري و کراچۍ کې هلته اجتماع کې تعلیم کوو تعلیم کې وي دا خبره واورئ بس وی ما نه لږ تپوس وکړې چې ما دا 4 میاشتې څنګه ولګولې وایي دا تبلیغیان نه دي وایي دوی راپسې تله راته چې 4 میاشتې ولګوه ما چې تبلیغیان هسې اوزګار یې زامن له ودونه کوم څه کوم چا چې واده نه کړي دا لږ ما ته متوجه شي چې کار هم الله زر وکړي کم از کم دوا دوی په نور څه کې دوا نه کوي خو دغې کې بیا دوی دوا کوي چې کار یې وشي تبلیغ والا خبره ونه منله زامن له ودونو انګوریانې راغلې څوک تاسو ته څه وایې سمه ساده پښتو کې ګرانې مه وایه چې زه ویلی شم څه انزورو ډېره به ګرانه شي
مجور مجور ٹھیک دے مجور बहुए आई घर में उर्दू के बटिक शी बहुए आई इन गोरियान रागले चलो चेंजोर दो कमजोर द सशे देखो अगर बदा बचो ची कम बचो ला वादो के द बचो अगर खजी रागले ډیره بګرانه شي دا زماړم بیزل دي چې بیا بیا راشي بیا بلګ زده کو بهر حال ما سره تاسو عادت نه په توجه نه پويږي پس شي زه خوشحالېږم په دې خاطر چې څومره شیر کا زه خوشحالېږم چې د چا په دړکیږي پرې د چې دړی شي بهر حال وې ان ګوریان راغلي الله نوسی راکړه څه شي المسی سی راکړه المسی راکړه وې المسی مې زیل کو چیړ کو جړای کوله وې غنزګور مې په کور کې غیږ کې راغستي او د سی چپکوي چې چپ شا کته بارې کوي چې چپ شا وې چپ کېدنه وې زغه کمره کې ودم نیم وخم وې ما پسې راوس وې غنزور مې وې ک چرته سخر کاکا مې وده دی وې وده نو ما وې هغه ماشوم زما خو سپینه ګیره و روزي غټي وې بریتونه غټو ټول د سی خوفناک ډراو نیمه وې ماشوم په ما یراو وې هغه ماشوم ته چې چپکېږي او کنه چپکېږي او ما ته ګوتونی سره چې ماشوم المسی فورا چپ شو خو په ما ویخته داسې جګ شول ویخته را باندې ما یې ښه دا انګور مې دې ورځ ته راوسته چې اوس ما ته وایي چې بو بستره مې راواغسته دلته تبلیغ والا امیر صاحب څوک دی دې مسجد د دې مسجد امیر صاحب کوم یو دی تی ښه اعمال شته مسجد کې ګش مشوره بیان تعلیم شته که نشته ښه امیر صاحب ته مې ور وټاکو څه نوم دی ستا احسان الله ته مې ور وټاکو چې وا امیر صاحب استا خبره خو ټیک واغلم زور راته کور کې وی چې بو څلور میاشتې ولګولې تاسو هم ګل امام والاو تاسو د بو انتظار کوئ که د بو نه مخکې ځئ جواب راکې انتظار کوئ بو نه مخکې ځئ او که څوک وي د بو انتظار کوم نن تا په دې میک به ډېر اعلان کړي د مړو اعلانونه هم کړي دي د جنازې اعلان هم کړي دي نن انټرنیشنل اعلان وره ګونډل پینټاسټیک اعلان وره سنو زما واس په کورونو ته ځي که نه انشاءالله ځي به که نه انشاءالله او خواتین اسلام د دې مسجد مدرسې نه غیر چاپېره په کورونو کې با حیا با وفا پاک دامن پاک لمن خواتین اسلام او د اسلام زنانو او مستوراتو ستاسو دا حضرات ستاسو دا زړي د عظمت دیوبند اور عقیده ختم کانفرنس کې شرکت کړی دی دا به اوس د ماښام مونځ کوي ستړي شوي دي کورونو ته به درځي آرام دپاره ریسټ دپاره استراحت دپاره او د اسلام زنانو ستاسو دا سړي چې کله کورونو ته درځي د خپل کور په دروازه کې ورته ودرېږي استقبال یو کې استقبال اور د استقبال نه پس ورته په دروازه کې ووایه چې بو زما واز کورونو ته ورسېده که نه رسېدلی به د اتو کالو د لسو کالو ماشومان ودرېږي د اتو لسو کالو والا ماشومان ودرېږي پسې اتو کالو لسو کالو والا بس اوس ما ته تاسو متوجه شي ما ته دا لاس داسې اوچت کړي چې د امریکا وتښتو لاس اوچت کړي ستاسو مشران او ماشومانو ستاسو مشران چې کله کور ته ځي تاسو سره یو ځای برغ لاړ شئ څه ورته وایي تاسو څه ورته وایي ګډه لاړ شئ څنګه یو ګډه ورسره لاړ شئ کله چې تاسو لاړ شئ نو خپلې مور ته به غوږ کېږدئ چاچی ته به غوږ کېږدئ مامي ته به غوږ کېږدئ نیا ته به غوږ کېږدئ که چېرته ستا پلار ته او چاچا ته اور ماما ته اور نیکه ته او والد ته په دروازه کې ویلي چې بو د تاسو به راشئ او احسان الله ته امیر صاحب ته به ووایي چا ته به ووایې چې زما مور خو مې پلار ته بو ویلي دي هغه چاچی خو چاچا ته بو ویلي دي نو بیا به دوی بستره ګول کړي اور دې ماشومانو کې دروغ نشته ماشومانو کې دروغ مونږ تبلیغ هم ښه کړنګېدلي کوو ګپ شپ نه لږ اوس ته راغونډوه دا بسترې شابه بهرحال دوی دروغ نه وایي کینې ماشومانو دروغ نه وایي دروغ ځکه نه وایي که چېرته میلمه راغی او میلمه دروازه وډبوله نو دې ماشوم ته پلار څه وایي وی ورشه ورته وایي چې پلار مې کور نشته پلار مې نو دا ماشوم میلمه ته څه وایي چې میلمه پلار مې وایي چې زه کور نیم پلار مې وایي چې زه کور نیم ماشومانو کې دروغ خپل وختونه قیمتي کو مساجد مدارس آباد کو تبلیغي مراکز خانقاهونه آباد کو مشران به زمونږ علماء مشران به
دا خیرن بزمون مشران نه چې په ختم نبوت نه پويږي ټیک دا مشران بزمونګه اور هر مسجد کې د قران درسونه کیږي تاسو مساجدو کې د قران درسونه کیږي حدیث درسونه کیږي پزلمال تعلیم کیږي غش مشوره بیان مراقبه ختم خجگان وایا کیږي مردان سټ کې یو کستوي هم تاسو مسجد کې د قران درس کیږي ویم بیان کیږي وای اوجی ویم تعلیم کیږي وای اوجی ویم شپږ نمبر مذاکره کیږي ماته وای اوجی ویم مراقبه ختم خواجگان کیږي ماته وای اوجی زه خبره کوم دی ماته وای اوجی ماش دا ټول اعمال ستاسو مسجد کې کیږي ما ورته ته پکې موجودی ماته وای نه شباس حافظ صاحب قاری صاحب ڈاکٹر صاحب ماسٹر صاحب ممبر صاحب چیئرمین صاحب کونسلر صاحب کاکا ماما اجی صاحب او امیر صاحب جوړاویږي نو ته په کروز میزایل لګېدلی جماعتونه به آبادوي انشاءالله پیران بزرگان مجاهدین تبلیغیان چې مساجدو ته تبلیغ وال راشي ټول به دې تختو انشاءالله سوي به تختو او تبلیغ والو اخیری درخواست دا دی اکرایم مسلم به کړنګېدلی کوو اکرایم مسلم به ایو مولوي صاحب راته یو دکان کې ولاړم امیر صاحب راغی چاکلیټ یې راکه څه شي پلاسټک یې دې لرکه وایي ما ته چې مولوي صاحب دا اکرایم مسلم قبول کا وی چاکلیټ مې وخوړ لا تیر شوی هم نه دی وایي ما ته چې مولوي صاحب کله به کله ځي ما ته په چاکلیټ خو څوک سیروزي لم نه چیلي او د ګډان نه بره ګرځي سمې ووي اکرام مسلم هم کړنګېدلی کوي په دا خبر باندې اکتفا کوم ستاسو ذوق شوق مینه محبت عقیدت د دې بدلې الله تاسو ته په دنیا او آخرت کې نصیب کی په دا خبر باندې اکتفا کوم نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے نہ موت سے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس رسالت میں قربان ہے واخر دعوانا ما شاء الله